نن ماشاءالله ډېر د خوشحالۍ مقام دی په یایا کلي کې یو درې پورې خو روغه جاړه وشوله هغې کې چې کومو جرګه ممبرانو کومو مشرانو هغې پکې ښه اخلاص ادا کړو نو هغه کومه روغه چې وه نو هغې له مونږ هم راغلي د علاقې ټول مشرانو مشران مونږ هم پکې خپل حاضري وکړله نو الله یقین وکړي یو د خوشحالۍ مقام دی الله دې دغه رنګ چې څومره مشران دي دا کومو جرګې ممبرانو د مولانا ایاز حقاني صاحب په سرپرستیالۍ کې اسرار چیرمین صاحب هم او زموږ خاص کر زما لږ د زړه سر سید بادشاه کاکا غس کړي هغه هم نور هم پکې داسې مشران دي پکې اخلاص ادا کړو انشاءالله چې دغه رنګ یې زموږ د علاقې د مشرانو کوم اخلاص لګیا دي او خپل کردار ادا کوي نو دا زموږ د علاقې لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده موږ خو کشران یو انشاءالله موږ هم د خپل وس مطابق د دوی سره هر قسمه اخلاص کوو خو د مشران پکې ډېر ضروري دي چې د خپله منډه تړله وي او د څومره روغه جاړې په دې خپل اخلاص ادا کړي دا د دې دومره لوی اهمیت دی چې دا چاته پته ولګېدله نو زمونږ په شان کشران دي یا کومه مشران دي په الله یقین وکړي او د دې د ثواب چې سړي ته پته ولګېدله نو خپل کارونه به پرېږدي او په دې کې به خپله منډه تړله وي ځکه چې په دې کې ډېر لوی ثواب دی بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د میډیا د ملګرو د علاقې د مشرانو ناروغه راغلي دي او د دې پریکانو په منځ کې علاقه مې روغه وکړه دا ډېر مبارکۍ مقام دی دې لپاره دا د دې لومړی روغه نه ده د دې نه مخکې هم دي ډېرې روغې کړي دي دا یو ډېر ښه تنظیم دی د دې مشرانو د دې مشر چې دی نو فیض الرحمن لا دی داسې ایاز صاحب دی نور د علاقې مشران په دې کې شامل دي او د دوی دا کوم ایفرټ چې دي دا ډېر زیات لکه د علاقې لپاره سودمن دي ځکه چې په دې علاقه کې مخکې زموږ ډېر درانه مشران تېر شوي دي او څه شته دي او دا کم دغه چې اوس دي دا ټیم کې دا د مشرانو په لار باندې اوس دي ځي نو د دې انشاءالله چې د دې مشرانو نه به زموږ د علاقه چې دی دا یو تسلسل کې را روانه ده او دا ډېر د ښه مبارکۍ دغه د دې علاقې لپاره چې دوی دا درې فریقه روغ شو درې خاندانونه روغ شو او انشاءالله د دې نه وروسته به هم دي که خیر موږ به په دې کې خپل کوشش کوو موږ د دغه ټیم حصه نه یو که موږ پکې شامل شو انشاءالله موږ به په دغه کې خپل حصه اچو ډېر یو ښه تنظیم دي جوړ کړی دی ډېر ښه دغه دی او دا د علاقې لپاره به ډېر سودمن وي